بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابي امامه رضي الله تعالى عنه قال ابو امامه سے ابن دا روایت ارشاد فرمائی قال رسول الله صلی الله علیہ وسلم آپ صلی الله علیہ وسلم فرمائی څلور شیان دي سره د سړي ایمان پوره کیږي. نمبر 1 من احب لله من احب لله کم سړی سدی الله د پاره دوستی محبت چا سره وستی. نمبر 2 وابغض لله کچا سره بغض کې نه ستی دا صرف د الله د پاره وي. نمبر 3 واعطى لله ورکړه ورکی چې چاته ورکړي دا د الله د پاره وي. نمبر 4 ومنع لله چې چا نه شمنه کوي او نه ورکړي دا هم د الله د پاره وي. څکله د څلور شان په ژوند کې د الله د پاره وکي خپل مقصد مفاد پکې څه نه وي فقد استکمل الایمان ندی سړي دی انسان خپل ایمان پوره کړلو. رواه ابو داود دا حدیث ابو داود شریف کې مشته. ورواه الترمذی عن معاذ بن انس عن معاذ بن انس ترمذی کې دا معاذ بن انس نه راغلی دی مع تقدیم و تاخير په ځان الفاظ کې تقدیم تاخير شته نه مخ ترست دی پکې نه مختلف الفاظ دي. وفيه باغ کې دام دی ترمذی روایت کې چې فقد استکمل ایمانه الته کې ضمیر سره استعمال ده کې استکمل الایمان. حدیث کې خایس څالو رشیونو سره ایمان مکمل کیږي. سمانا ایمان کې کمال زیتول رسیدي حسن اعتبار سره نو سوا ګره څنګه کې کمای زیاته رسیاده سي چې سړی د کدا څالو شیون کوي الله د پر دی ایمان په پورا شي د زیاتول شو نور اعتبار سره حسن جمال وغیرہ اعتبار سره خاص دا څالو رشیونو ته ویل سدي سره ایمان مکمل کیږي دي سړی. واجه دا د صدا سالور شون سدي محبت شولو بغض شولو ویر کړه او نه ویر کړه منی کول دا د انسان د په فطرت کې ډېر داخل دي دا شیون چې ته نه چې تاسو چوک ګوري په څوک همې چې ته علاقې اوسیدونکي د افریقي ویلې نه وي د کومې علاقې اوسیدونکي په دنیا کې او د کوم ځای ولوي او کومې ژبې ولوي هغه کې به د محبت ولا زړه خامخا پروت وي. ضروري نه ده چې سره خچونه چې سره باغه تعلق معلوق خامخا وي همدا شته چې ته کې چوک ګوري کنه زړه به خالی ونه ګوري کینی نه چو سره خي به لنجاوي کنه الهونه چو نه چو سره به زړه څه کینا مینا خو مخوي کور کې وګوره شل کا سونی نه شلو کې څه ار یو کاس ګوري چو سره به کور کې لاګي چو سره به نه لاګي د لاګي دي تل شي احب لله او د نه لاګي چا سره دي د چنل شي ابغض لله او به د کور کې بزنه کسان ته ګوري چې چوک بچته شون ورکی دروغ شروړي بل کاستیر کوي واعطوا ویر کړه کوي کنه کوي ومنع او چته نه ور کوي د دې کور خبره کور نه ورچنه محلي تر وزبه کلی ته بیا صوبې ته ضلع ته قوم ته ډیویژن ته بیا ملک ته بیا نور ملکونو ته دسي ارزو کې اندای سب کتاب ده صحیح شو نه صدا سالور شون سړی کی فطرتن ور کی دي طبيعت کی سړی خيري خدا اکثر خال استعمالی خپل طبیعت د پر مینا محبت صد پر استعمالی خپل مقصد ورکی پورا کئی. زنا خلق دی کنا ان کو دوستی ہوتی ہے مطلب سے اور بعض لوگوں کو مطلب ہوتا ہے دوستی سے. زنا خال دی اغو دوستی سره مطلب ستی یا غي سمول لوړ ورکی خیر د خص دوستی روغوي یری ورکی خوښ شولو خیر ده دوستی روغه د پوتی رشتہ داری د مینا محبت ځکه چې د مینا محبت یو ځلی ختم شي د به نه جوړیږي خدای کوم شندې دنیا ول د بیا حاصلېږي کنه شي حاصل خورک د شي نه شو دنیا شند د دنیا خاصي ووري فنی ده کنن د نور کې چې خراب شول دا فنی ده دا فنی نه دی ویلې دا یو شاید فنی ده یاره 1000 روپۍ دی لاس زما خراب شي 1000 شدیده دنیا ټوله پنه کې تلاسو پسې اخته نزاکه د تایس ګوره د مینا محبت صدا دا د الله د پر استعمالول ډیر مشکل دي. هر ساله استعمالي خپل مقصد رو بسنه د پر دوا غخونه د مخ ته څوک مګه کې پشان سره باسي دته سم مقصد یې د نه خدای د پر څوک چاله نه خاندي صحیح شو همدا شته که دکاندار ته ارسی کنه یا سګه کول ارزي نه خامه خاله خاندي سونه لغون شي غختنه مفته کې وګي پوزه د لره باور نه کیړی کی صحیح شو دی معنی ده چې دا خندا د مقصد د پر دمر مخلص شویته همدا شته بغض کې نه نفرت دا سړی استعمالی دا د محبت خلاف شوندي بغض کې نه نفرت شوته چې ستل کاس کې نه ستل دا سړی ستی اکثر د زود د پاره سم مقصد د پاره کني دا شیطانوي
چو سره بغض وي ځنه کسانو خو وچ په وچه خلکو سره وي صدار باندې آسې ښه نه لګېږي ایدي شکل وګڼو که نه مو ته بس طبیعت خرابېږي ورته بس دا خو مفته کې غوسې شوي څه پیدا کینای نشته دي ځنه داسې دي څه واجې نه بغض کېناستي تکلیف یې ورسولی ښه تکلیفونه بداله واخله اوس شته زړه کې دوته تکه توره موټره ورته ایښې ده دې سړي د سره زیاتی کړی څومره زیاتی کړی مغونه واخله که نه شي اخیستل بل شو په زور یې واخلونه خو لکه زړه کې ورته کینه مه ساته که نه ځکه زړه د کمزورې ده د کینه ورباندې ایښې دوه منه تبهي نه بیا یې زه خوار یم وچ ککاړ یم همداسې ته دماغ مه خراب شوي دي خوب نه رسېده کس کینه در کېده ټیک شوه بله خبره ورکړي څه وښیله ویر کړه کول پیسې ویر کول مال ویر کول چیشه نه چیشه ویر کول دنیا کې ټول شیون دي دا خال ویر کوي څه دپاره څه موته چوک به چیشه راکړي خوانه یې ویر که څه چیشه هغه نه میلاو شي سامان ورکره یې څه کیدای شي هغه نه څه نوټو سره میلاو شي نه دا ویر کړی الله دپاره نه شوه عموما ډېرو خلکو لږ لږ خال شته څه هغه الله دپاره وړي که نه خو ډېر خوال څه داسې چاته شیان وړي که نه رسګلو وله ډبای کله کله وړي ممبر صاحب ته نو مقصد یې نه دی چې لږ څه کار ونه راوباسو وجه دا څه داسې لیاره ورته غېړه نه کړي بیا اوبه خو نه رسیایي څه نه دغه مطلب صحیح نه شو ټول نفس دپاره اکثر خال استعمالوي که ټنې روپۍ چوک دیر کوي دوه نیز ویلې نه یا زرګون ویلې نه یا لاکو روپۍ کروړو ویلې نه خو خپل مقصد یې مفته کې یا لله فله خدای رسول دپاره چوک نه دیر کوي عموما خپل نفس تسکین ورکړي کوي چېرې چې ته سبا بیا د سړی په کور شي زکات څه وبسي هغه دې دپاره وبسي چې دغو کسانو ته ویر کوي ځکه به موږ سره لاو کوي موږ سره به کار وکړي لږه همداسې ته په کار به مو شي ښې بعدې کې نو دې دې وجې نه شیان ویر کوایو همداسې ته که چوک چاته چې نه ویر کوي نو نن سبا ځنه کسان ځنو ته زکات نه ویر کوي ښه نږدې ورپورې ښه فقیر صقیر وي خو دې ته ما ویر کوی دې ښیوارې زمو ځانه رستنوله پټینه خاندي دې وجې نه زکاتونه د خلکو نه مانې کړو افسوس خبره ده نه دی څه دا څلور شیان خال طبیعت دپاره استعمالوي که نه که طبیعت دپاره د نه کو استعمال لله فله د استعمال کو مینه محبت صرف الله دپاره هېڅ شی نه مطلب بغض کینه غسره ساتي فاسق فاجر سړي سره کافرو سره صرف الله رسول دپاره همداسې شو ته چې شعر کوي څه مقصد غرض د ونه نه مطلب د ونه نه او څه مدد د ونه نه مو سبب چې شي کور کې زما راشي نو دا څه شول الله دپاره شو دې ډېر ثواب ده ایمانو سره پوره کېږي ګاف ته ویلې که څه ګپونه نه دي دا خبرې همداسې ته چاته چې شی نه ویر کوي ځکه څه لایق یې نه ده ځکه یې ویر کوې نه دا صرف الله دپاره داسې ناست تو زړه وله غوسه ورباندې وباسي څه نه بړو سره هغه جمع شي هغه په وباسي نه دا شیان ځکه یې څه دې سره ایمان پوره کېږي مخته حدیث واورئ وعن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ارشاد ده افضل الاعمال په اعمالو کې بهترین عمل چې دی الحب لله یا الحب فی الله الله د پر چا سره مینه محبت ساتل والبغض فی الله او الله د پر چا سره نفرت کول رواه ابو داوود اوس وګوره د ذکر افضل الاعمال ولزنه ذکر چې افضل الاعمال هغه د چې الصلاه په مواقیت خپل ټیم کې منځ کول افضل الاعمال د چې غریب ته شهر کې صدقه ورکړي مطلب دا د چار شای په خپل ټیم کې بهتر وي پوه شئ په دې باندې همخته حدیث ده وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقل السلام ارشاد ده المسلم کامل مسلمان المسلم بجا طور پر مسلمان صحیح مسلمان المسلم الکامل ونه مراد ده دا څوک د من هغه سړی د سلم المسلمون من لسانه و یده چې خلق د دې تکلیف نه محفوظ وي ژبې نه هم لاس نه هم ټول بدن نه والمؤمن کامل مسلمان من هغه کس ته امنه الناس چې خلقونه په امن کې وي علی دماءهم په خپل وینو باندې چې وینه مې توی نه کې اومنه ډبوي و اموالهم او خپل مال باندې هم په امن کې وي یو سړی د داسې وزیر سره یي تو مال ونه نه د محفوظ ټول جوار غنم په خوري فصل د نه خوري دا خو مال ده که نه مال صرف پیسو تیل شي هر چی شي تیل شي کوم شی ته استعمالوي نو نه په امن کې نه شو اوس دا سړی صحیح نه شو که نه همدا شی ته وینې ته تکلیف رسېد څنګه یا د قتل کړلو وینه دې تاله که یا د چا کړو تکلیف د ورته ورسولو زخمي د کړلو بس دا سړی د کامل مسلمانۍ نه وځي رواه الترمذي والنسائي ترمذي او نسائی هم روایت کړ دي وزاد البيهقي في شعب الايمان بيهقي کتاب دی غټ کتاب دی بيهقي رحم الله لیکلی دی
دی ولا شعب الایمان هلته یو باب دی بس هلته کې لیکلي بروایت فضاله صاحب په روایت باندې دا خبره راوړې ده والمجاهد حقیقي مجاهد او حقیقي کوشش کوونکی انسان د نفس خلاف او د کافرو خلاف منغه څوک دی جاهد نفسه فی طاعت الله خپل نفس خلاف وجنګي د الله طاعت کې الله ته بيدرېږي څه معنا نفس خوته چې د باد کرونا کوډر خوان دا ورکې دی سنا فرېدا دا کرونا دا نفس سره جهاد شولو خکرونه نه غواړم نفس یې زینا کوم خوته په زور ور باندې کوي دا چې شولو د جهاد شولو نفس د غواړي شری کافر سره ما جنگي غلیوانه دلته پارام سره کینه منځ خاصه جنت ته ځو بیا الته جهاد ته نه دي معنی د نفس خلاف نه جنگي چې کله لاړ شي بس د نفس خلاف جهاد شولو والمهاجر حقيقي مهاجر هجرت کون کې انسان څوک دی معنا څوک د هجر الخطايا والذنوب چې واړه کټه هر قسمه ګناهونه پری دی حقيقي مهاجر دا شو یو بس ظاهره باندې مهاجر چې وطن پری دی یا پری دی د علاقې چیرې دلته کې خراب خلک اوسېږي خو چې کله هلته لاړو په خپله خرابو کارونو باندې لګیا شو نه دي ته ویلی شي چې تو خو هغې ځای نه راغلې په خپله دغه لختو اوتو باوتو باندې اخته شوي لیلی کارونو باندې وعن انس رضی الله تعالی عنه قال انس صاحب فرمای قلما خطبنا رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر کم چې پیغمبر علیه موږ ته تقریر کوو الا قال خدا خبره پکې کوله قلما څه معنا وکړي ډیر کم څه کله تقریر به کوله نو دا خبره به کوله څه مطلب تقریر کې به خو خبره کوله ډیر کم صدا ساړه رسین ځون سره چاکلیټ ماکلیټ راوړي څوک ډیر کم دا معنا شو سره اختیار نه راوړي ځکه چې مخته دویلو کنه مخته د بیا خبره ثابته کولای چې ډیر کم څه دورسي د ځون سره چاکلیټ راوړي دی ډیر کم معنا نه سره رسی اړې پیری کې د ځون سره وړي دا معنا شو نه دي چې معنا دا شو چې پیغمبر څنګه خبره وکوله تقریر خطبه به کوله نه دا به ورکی ضروري لشي لا ایمان لمن لا امانت له دا اخسړي ایمان کامل نه دی پورا نه دی څوک د امانت لحاظ نه ساتي لا امانت له سامانت ورکی نه وي ولا دینا او د اخسړي څه دین به وي پورا دین نه ده لمن لا عهد له چې وعده چا سره وکي وعده به نه پوره کوي رواه البيهقي في شعب الايمان وزلته حدیث کې ګوره خطبه نه پیغمبر سمو ته تقریر وکړه خطبه یختبو چې شتل شي تقریر ورکول خطبه چې شتل شي نکاح ولا پیغام ورکول خطبه تقریر کول سپیچ لیکچر تل شي چا په مخ کې بیان وکړي ته خطبه شي خطیب بیان کون کی سړی تل شي جمعه ورځې کم خطبه ورکړي خطیب صاحب خدیجه کې دا خبره وکړه چې کوم سړی کې امانت نه وي کنه وادي په بندې نه کې کې ایمان نشته دین ورکی نشته نه دین ځنه علما استدلال کوي چې کوم خوارج موارج څه دی هغه چې دې سړی کې بس ایمان نشته ځکه حدیث کې رغلی لا ایمان لا نفي جنس تا موتی چې نه عدالت کې د الله څه ده د الله نفي جنس نه د ټوله خبره خاتمه کی د الله نفي کمال ده نفي کمال معنا کمال ورکی نشته بس یعنی کامل ایمان ورکی نشته نور ورکی ایمان شته خو پورا نه ده ناقص ده ناقص نه لا ایمان لمن لا امانت له امانت ورکنه امانت خو مت تاسو بس دي ته 1400 روپۍ کې دی بس بیا خراب کې بي ځای ولګی نه امانت دي ته چې د سره خبري وکي پټي خبري دا وس امانت شولو المجالس بالامانه مجلس کې کومي خبري وشي دا امانت شولو یو سړی د سره کې نستو خبري کوله خپل د خپل وخت له مطلب د څه چوب نه دا خبره تا کوم نه ته دی هغه ولا خبره رسې سره نن خمو ته دایلو تا کار صداست د خلکو خبري خلکو تر ساينس نه متدايلو تو د خزا کيالو کنه د دیوان رسې ته اندي د پاره د خلکو تر ساين اندي د پاره د تیالو د پاره د تنه نه ځکه چې ولا خبري بنا رسې دا خبره دنیا کې د سره نوٹ کړه د سره ولي کینن سکاله دي چوله خبرم چوته څو رسول یو پیری کې سړای د نه معلوم شې دي مو خبره خلکو ته خیالي ده بس تونه ومن خاتم شو خاطیک شو دا د سره والی کوي دا خبره د سره والی کوي چې د چوله خبره د چوته څو خیاله بس غدر باندې نن نه بعد ومن خاتم د ډیر ما خوشالي غزون سره خاتم بایکاټ شو در باندې امانت تو باندې نشي کول تو باندې ومن سبا د پر نشي کول ک کوي خص مجبورې نه بیو کې خزړاونه به خوشحال نه هیڅ کله زړه کې بدنه چی شوی خو مخه د نډریږي وسیره دا سړی م بیا را منډ سمند نه کی چوتا ام دا شاته کا چو سره د پخاو دا وک احد پخی و دي تیر شيري سبب دا کور خو مخه کو خو صبر اتللو په بالي لوتی بني اختا شوی
یا هغه واده د کړي و کور ولا مجبورې د تاپیخ خو ته ودانه خیال سره مو ته مجبورې د اواله نه وترو نغلي لکه ته تل سبب دا کور کو سبب ته خدای ما کور کې مړ وشو ته هغه ته ټلیفون وکړه بیگانه کنه سره کوم واده مو کړي د داز نشن کول ځکه زه مجبورې هغه به خپانه شیدنه حقیقت نه وته والی ای پوي شو نه پویاوي او واده د نه کا پورا هغه در بني ومین خاتم شلو کوم سړی څه اواله کې واده موته کې دا خبره د سره والی کوي هغه به د سره اړي پیری کې متول شي کوم سړی د سره اواله کې تو سره خیانت وکي امانت د سره ونستی کوم سړی د اوالی پیری کې چې کې خراب کی دی معنی د ساره پیری کې تو باندې عمله کول شي صحیح ده ځکه چې مشوم اوالی ورزنه ورنی کې پیژندل شي ګمکې دی اوالی ورزنه پیژندل شي څواله پیری کې څوک څو پیژندل شي دای دی مرتبه ولا سړای ده بیا باندې ومندونو ډیر ضرورت نشته ځکه چې اواله ورز دی ټول ورز د پاره شه ده لیبل دا کنه لیبل په واله کې دلو بس دا شای مغاش ولو کورستو د ډیری غوا کې مافیونی و غوړې دی معنی ده چې سپر موته ثبوت رانه کې کنه در باندې امید نه کوم